بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نن زمونږ ټاپک دی رذرفورد اټامیک ماډل. موږ به رذرفورد اټامیک ماډل وایو. د دې نه مخکې موږ جان ډالټن اټامیک تیوري ویلې وه او دغه تیوري د ډېر ټیمه پورې ویلې وه. خلکو په دې باندې د ډېر ټیمه پورې یقین کوو، خو بیا به دې کې څه مسلې راغلې وه. هغه مسلې څه ډرابیکس پکې راغله، ځکه چې ساینټسټو په دې باندې کار شروع کړو. هغه ډرابیکس دا نمبر 1 دا this postulate become invalid due to protons, electron and neutron. کله چې پروټان، نیوټران او الکترون راغلل نو جان ډالټن چې کوم پاستولیټ هغه چې کومې خبرې کړې وي نو دغه خبرې چې دغه ریجکټ شوي، په دغه باندې بیا خلکو یقین نه کوي. اولنۍ خبره دا ده. دویم دا چې سم element have masses. دا خبره کړې وه چې same element have same mass. د جان ډالټن دا ویلو چې یو شانتي اټمونو ماس به یو شانتي، نو د هغې نه وروستو بیا زموږ سره آیسوټوپ ډسکور شول. او په آیسوټوپ کې دا و چې یاره زموږ سره که سیم اټمونه هم وي خو د هغې ماسونه به ډیفرنټ وي. لکه تاسو وګورئ کلورین 35 په کلورین 37 د دې ماسې چې دی یو بل نه بدل دي. نو په دې وجه باندې دا دویم ریجکشن شو د په تیورۍ کې. خلکو به دا اعتراض وکړو. دریم دا ویلو چې ډیفرنٹ ایلیمنټ هیو ډیفرنٹ ماسز. د ویلو چې مختلف ایلیمنټ چې کله رایوزیشن نو د هغې ماسونه به مختلفي. دا خبره کړې وه. خو آیسوبار چې دی هغه وروستو راغی. آیسوبار ساینټسټو آیسوبار وپېژندو او آیسوبار کې دا خبره ده چې مختلفه ډیپ ایلیمنټ به مختلفي خو د هغو ماسونه چې دی هغه به سیم وي. لکه ارګان 40، کیلشیم 40 او زموږ سره پوټاشیم چې دی دا 40. دا مختلف ایلیمنټ دي خو د ماسونه چې دي دا سیم دي. نو دا وجه چې کله راغلې نو ډالټن اټامیک تیوري چې دی دا فیل شوه. او په دغه ټیم کې بیا یو بل ساینټسټو جے جے تامسن د ټولو نه اول په سر فرست اټامیک ماډل د ټولو نه اول ماډل چې دی هغه پیش کړی دی چا جے جے تامسن. لاول خو دغه هم ډالټن اټامیک تیوري کې هم د اټم په باره کې خبرې شوي دي. د اټم په باره کې چېرې اټمونه څه شی دی، اټمونه څنګه کمباین کېږي، ایلیمنټ سره دا خبرې کړي دي. خو که فرض وکړو موږ د اټامیک ماډل خبره وکړو د سب اټامیک پارټیکل په بیس باندې، نو ټول نه اول په سر ماډل چې دی هغه پیش کړی چا جے جے تامسن. دا یو خبره کړې وه وی د اټم چې دی دا داسې سفیر دی، داسې ګول دی او پازیټیو چارجونه پکې ډېر شی دي. او بیا وروسته د ویل دی دا زموږ سره داسې دی لکه واټر میلن، لکه څنګه چې زموږ سره واټر میلن وي که نه، واټر میلن موږ ورته خربوزه وایو، څه ورته وایو هندوانه ورته وایو. نو څنګه چې زموږ سره هندوانه وي نو دغه شانتې زموږ سره د اټم دی. نو اوس په هندوانه کې یو ریډ فاټ دی، څه دی پکې ریډ فاټ. نو په دې کې دا ریډ فاټ چې دی نو په هندوانه کې سیډ دی او یو پکې ریډ فاټ دی. نو د دې مثال اټم په شان دی. په اټم کې زموږ سره څنګه چې په هندوانه کې دا ریډ حصه ده، دا سره حصه ده، نو دغه شان په اټم کې دا ډېر شی څه دي، پروټان دي. او په هغې کې سیډ چې دي ځای په ځای باندې امبیډ شوي دي. نو دغه شانتې الکتران چې دي نیګیټیو چارجونه، نو دا پکې ځای په ځای باندې امبیډ شوي دي. او دوی ته دې ماډل ته ده ووایي اولنۍ خبره چې وکړه چې اټم از ا سفیر اف پازیټیو چارج. اټم زموږ سره د پازیټیو چارج یو سفیر دی چې په دې کې به الکترون امبیډ شوي او دا د پلم پوډینګ په شانتې ده یا د واټر میلن په شانتې ده. دا خبره وکړه. خو چونکې د هغې نه وروستو رذرفورد الفا پارټیکل سکیټرینګ ایکسپریمنټ راغی. دا رذرفورد چې د خپل ریسرچ یو سینټر و، په دې کې به د ریسرچ کولی، خپل یو ټیم سره په مخه به ریسرچ کولی. نو د ټیم راولګېدو دا خبره یې وکړه چې یاره دغه شان یو سپیر یې راواغستو، داسې ګول سپیر، او د هغې نه الفا ریزونه پاس کړل، ریز یې پاس کړل. دا خبره یې وکړه چې یاره پازیټیو خو یو بل ریپیل کوي. نو موږ به د دې نه ریزونه پاس کړو. که فرض وکړو د دې نه دا ریز مکمل پاس شو نو موږ به ووایو چې د ماډل چې دی جے جے تامسن دا صحیح دی او دا غلط دی. او که ریز پاس نه شو نو موږ به ووایو چې دا صحیح دی، ځکه به دې کې پازیټیو چارجونه خواره شوي دي. نو چې موږ کې پازیټیو چارجونه پاس کړو نو پازیټیو چارجونه به واپس راشي که نه، مخکې به نه ځي که نه، دی به یې ریپیل کړي. نو دوی چې کله پازیټیو چارجونه پاس کړل نو هغه ته پاس شو. چې هغه ته پاس شو نو دوی ووایي چې یاره جے جے تامسن چې دی دا ماډل صحیح نه دی. راځئ خپل ماډل کوو. نو د خپل ایکسپریمنټ کو په الفا پارټیکل راواغست. اوس الفا پارټیکل څه شی دی؟ اولنۍ خبره په یو الفا پارټیکل باندې +2 چارج دی. اولنۍ خبره دا ده چې په یو الفا پارټیکل باندې سره +2 چارج دی. دویم دا چې د دې ماس چې دی د الفا پارټیکل ماس دا پور ټایم
ماس اف پروټان دی 4 ټایم ماس اف پروټان دی لکه تاسو بل خبره باندې پوه کوم یا زموږ سره 4 AMU دی یا موږ بل خبره کوو چې دا زموږ سره اټ از د نیوکلیس اف هیلیم دا زموږ سره د چا نیوکلیس دی هیلیم په هیلیم په نیوکلیس کې 2 پروټان دی او 2 نیوټران دی کنه بهر 2 الکترون دی ماته الکترون لرکل الکترون دی ما لرکل نو کله چې ما الکترون لرکل نو وسې کوي 2 پروټان پاتې شو په پروټان باندې کم چارج دی پازیټیو خو څو دي 2 نو په دې باندې به کم چارج راشي +2 چارج به راشي کنه نو موږ وایو چې په الفا پارټیکل باندې کم چارج دی +2 او 2 او 2 4 موږ چې دې ما زموږ سره 4 دی کنه نو 4 زموږ سره دار صحیح شو وس ابزرویشن سدي د څه چل کلو رذرفورد څه چلو کو رذرفورد راولګیدو او زموږ سره فلونیم واغستو فلونیم یو ریډیوکټیو الیمنت دی واغستو او د دې نه چافیره یو څه چلو کو یو لیډ کې خودو چې دا ټول ریزونه په یو سیډ باندې زی او 20000 الفا پارټیکل چې دی نو دا یو 3 ګولډ فایل واغستو نری ګولډ فایل او دا غې نه 20000 ریس چې دی پاس کړل مخامخ ورته یو فلورسن سکرین یې خودو چې را پر سکرین باندې دا لګي نو موږ ته پته لګي نو دا خبره وکړه اول نه وی نیرلی 99.9% alpha particle pass undeviated with a 99.9% particle چې دی نو دا undeviated چې دی د پاس شو مطلب یو سه ټوبل سه ټکاګن شو بالکل په سټریټ انګل باندې بالکل نه اختفاء شو صحیح شو دویمه خبره یې څوکله وی some of the alpha particle were deflected by small angle وی سه پارټیکل د سه الفا پارټیکل چې هغه په سمال انګل باندې شو کاږه شو ډیپلیکټ شو لکه دا ریزونه د سر روان دي نو یو سوچ دی هغه د سه په سمال انګل باندې سخ کته لاړل ستی بره لاړل بره خبره یې څه کلی دا وی ویری پیو 2 and 2000 تاسو په دې بوک کې 2 لیکل لري خو پرځو تاسو هایر بوکونه وګورئ نو هغه کې 1 دی نو تاسو کو پرځو کا ځان له نوٹ جوړوي نو په دې کې تاسو 1 or 2 لیکئ چې په 2000 کې یو یا 2 پارټیکل چې دی نو هغه ریټرن بیک واپس وګرځیدل صحیح شو یا لارج انګل باندې ډیپلیکټ شو په لارج انګل باندې ډیپلیکټ شو کاغو شو یا په 180 ډیګري باندې شو ډیپلیکټ شو صحیح شو کنه وس مین پوینټونه دراوستو چیرې ډیر شي 99.9 الفا پارټیکل خو تی پاس شول کنه نو چې جی جی تامسن کوم خبره کلی و چې دا یو ګول سپیر دی په دې کې ډیر شي پازیټیو چارجونه خواره شوی دي نو په کاردار چې په یو الفا پارټیکل باندې +2 چارج دی نو چې دا الفا پارټیکل تی منګه پاس کوله نو دا به نه پاس کېده دا به واپس راتیم بک کېدل خدا خو تی پاس شو نو اولنې خبره دا وکړه او ویسه لګ تیر واپس شو ځکه چې یو یا دوه تی واپس لاړل او هغه دوه چې نو هغه څه شو پسمال انګل باندې یا اته چې وته پسمال انګل باندې کاغه شو خپل لاین پرې خودو نو دا خبره وکړه چې پازیټیو چارج سنټر اف اټم از کالډ نیوکلیس په دې اټم کې پازیټیو دی پازیټیو چارج دی او هغه پازیټیو چارج په سنټر کې دی او هغه ته بیا دغه وروسته له نیوکلیس ورکو چې زموږ سره نیوکلیس دی په دې کې نیوټران هم د خو دې ټیم کې د نیوټران پته نه لګي چې نیوټران پکې دی ځکه د دې خبرو کې خبره دا هم کړی دا وای د دې پروټانو سره یو بل سیز دی چې هغه ډیر زیات دروند دی او د دې نیوکلیس ماس وي د حق سیز د وجې نه دی خو دا غي پته نه لګي چې هغه سره نو دا غي نورسته بیا پته ولګي چې یار د زمنګ سره نیوټران دی بل خبر پروټان او نیوټران په نیوکلیس کې موجود دي نو پروټان خو دوه پیژندل او نیوټران بیا راغی نو وروسته ډیسکور شول بل خبره دا چې نمبر اف پروټان وي د نمبر اف الکترون برابر دي نمبر اف پروټان د نمبر اف الکترون برابر دي نو اټم چې زموږ سره نیوټرل دی بل یو خبره وکړه الکترونز ریوال اراوند د نیوکلیس ډیو ټو سنټریپیټل فورس دا زموږ سره نیوکلیس دی د دې نه چافیره الکترون ګرځي د سکم فورس د وجه نه د سنټریپیټل فورس د وجه نه په دې باندې خبره کوم خو بیا لیکلی وي د اټریکټیو فورس اف د نیوکلیس ان الکترون پرووایډ د سنټریپیټل فورس ان الکترون وای د الکترون او د پروټون په منځ کې الکتروسټیټک فورس اف اټریکشن دی نو وای دغه فورس چې دی د اټریکټیو فورس الکتروسټیټک فورس اف اټریکشن مطلب څه اټریکټیو فورس دی نو وای دا لګیدل دی او سنټریپیټل فورس ورته مهیا کړی دی وسنګ چل کېږي څه کوا دا زموږ سره الکترون دی او دا پروټون دی دا الکترون دی دا پروټون دی نو دغه خبره کړې ده وی الکترون چې دی هغه زموږ سره یو پوینټ پکې دا ویلې دی وی الکترون زموږ سره سړي سپک دی پروټون چې د نیوکلیس وی دروند دی نیوکلیس څه دی دروند دی نو چې نیوکلیس دروند دی نو دا د ماس او د انرژي ذمہوار دی ریسپانسیبل دی نو اوس پروټون خو دې ځان ته نشي راښکودلی خو الکترون سپک دی نو پروټون به رالګي الکترون به ځان ته راکاږي داسې ده نو الکترون چې کله وایي دې ځان ته راکاږي ځکه چې دې په منځ کې یو فورس دی هغې ته موږ څه وایو الکتروسټیټک فورس اف
اټریکشن. په کار دا چې دا خبره کړې وای چې دنه په سنټر کې پروټون دی او بهر الکترون دی. درسه ونه وي د وی دنه پروټون دی او بهر الکترون دی، خو هغه الکترون موشن کوي. الکترون څه کوي؟ وستا څه کوي د موشن د خبره د کم زینه کل در پور د دې زینه کل د سوچ وکړو چې دنه خو پروټون دی او بیا نیوټرون دی. نو په نیوټرون خو چارج نشته، خو دنه زموږ سره پروټون دی کنه. نو په پروټون پازیټیو چارج دی او الکترون باندې نیگیټیو چارج دی، او همیشه د پازیټیو او د نیگیټیو چارج په منځ کې الکتروسټیټک فورس اف اټریکشن یې صحیح. نو په کار دا چې دا پروټون نه ولګي او الکترون ځان ته راکاږي، نو الکترون خو به نیوکلیس دننه ورولګي، نو اټم خو به ختم شي. نو داسې نه کېږي، دا الکترون داسې ګرځي. الکترون د نیوکلیس بهر څه کوي؟ موشن کوي. نو چې موشن کوي نو د دې به ویلاسټي چینج کېږي. چې ویلاسټي چینج کېږي نو یو خاص قسمه فورس به ورسره راځي که نه، چې هغې ته موږ څه وایو؟ سینټریپیټل فورس. څه ورته وایو؟ سینټریپیټل فورس. نو وایي دیو د خپل الکتروسټیټک فورس اف اټریکشن بدلی په سینټریپیټل فورس کې. په دې کې یو فورس دی چې د هغې فورس د وجې نه په کار ده چې د الکترون د پروټون ته راتللی، خو داسې نه راځي. نو وایي ځکه نه راځي چې دیو د خپل دا فورس چې دی نو وایي دا بدلی په کوم فورس کې؟ سینټریپیټل. ځکه چې الکترون موشن کوي نو ویلاسټي کې به چینج راځي. چې ویلاسټي کې چینج راځي نو هغې ته موږ اکسلریشن وایو. تاسو په فزیکس کې ویل دي که نه، اکسلریشن زموږ سره یو فورس دی، هغه فورس ته موږ څه وایو؟ سینټریپیټل فورس. نو دا زموږ سره مین پوینټونه او د رذرفورډ اټامیک ماډل.